ګرانو کتونکو په پیښور کې نن په مختلف واقعاتو کې د 2 زنانو سره 4 کسان قتل شوي دي. سوکنو تاڼې پولیس 22 लाख रुपए د رهزن نه ریکور کړي دي. بندو تاڼې والا څخه ډېر زیات شراب نیولې دي. فقیر آباد تاڼې پولیس چې کوم دی هغې غلم نیولې دي او ډانس ګولۍ چې خرڅوي هغه کسان هم نیولي دي. یکتوت تاڼې پولیس چې کوم دی هغې د ښځو نه چې پرسونه تښتوي د هغه رهزنې په پولیس مقابله کې زخمی حالت کې نیولې دي او دغسې یو لږ سره زیاتې شوې د ټولو واقعاتو تفصیل درکو. پهلنۍ واقع داسې ده چې د خزانې تاڼې حدود دي توحید آباد. دلته یو کس رپورټ درج کړی دی چې یاره د هغه کور والا په کور کې صفایي کوله او چې کله المارۍ کوله وکړه په دې المارۍ کې تماچه پرته وه راپرېوته او ډزو شو او دا په اوږه باندې ولګېد، زخمي ووی، بیا هسپتال ته موړه وی بیا مړه شوه او پولیس دا لاش تحویل کې اخیستی دی، پوسټمارټم له لېږلی دی او تحقیقات یې شروع کړي دي. دویمه واقع چې کوم دغه د تاتاره تاڼې په حدود حیات آباد فیز 6 کې شوې ده چېرته چې نثار احمد نومي کس پولیس رپورټ درج کړی چې د والد صاحب دی سعدالله خان وی هغه د 13 سال نه په حیات آباد کې د فرمان نومي سړي په کور کې اوسېدو. فرمان بیرون ملک عراق کې دی، هلته محنت مزدوري کوي او د کور والا ته د د پلار لور ویلو. دی وی بیګا د ته اطلاع میلاو شو چې دا پلار د قتل شوی دی. دی چې رالو نو دی وی چې زما پلار د کم زنانه ورته پلار ویلو لیوانه مو بولا باپې چې ورته ویلو نو دې ښځې د 3 کسانو په مدد باندې د پلار چې کوم دی د هلک سعدالله خان قتل کړی دی او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د تاکال تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې د مقصود نومي کس کور والا چې کوم ده هغه قتل شوی ده. وجه چې کوم ده هغه جایداد تنازع ده او پولیس په دې کیس کې 2 ملزمان هم نیولي دي او علایق قتل هم ترې برآمد کړی دی. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د یکتوت تاڼې په حدود کې شوې ده په حبیب آباد کې چېرته چې ودانګل نومي کس پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره دی او د زوی احمد رضا دی کور سره نږدې ولاړو، ملزمان راغلي په دې باندې ډزې کړي. د زوی احمد رضا چې کوم دی دا قتل شوی دی، ملزمان تښتېدلي دي. وجه د ویلي دي چې د دې ملزمانو سره په تیرا کې د جایداد تنازع ده او په هغه وجه باندې د ملزمانو د زوی قتل کړی دی. بله د څنګه چې سوکنو تاڼې والا پولیس ما تاسو ته یاد کړل تقریبا یو 15 ورځې پهله سوکنو تاڼې په حدود کې یو پمپ والو هغې 22 लाख रुपए بینک ته وړې په لاره کې ترې رهزنانو اغشتې وې. پولیس کاروایي کړې ده، دغه رهزن یې نیولې دی او د ده نه چې کوم د 22 लाख रुपए د سنیچ کړې وې هغې ته ریکور کړي دي. دغسې بله واقع چې کوم دغه د پندو تاڼې په حدود کې شوی وه، پندو تاڼې سې چوکا شفایات لګي شوی دی، هغه په یو ځای کې چاپه والې ده او هلته نه 75 بوتل شراب برآمد کړي دي. پولیس وایي چې دې ملزم به 3 کالو نه شراب سپلای کول مختلف ځایونو کې خلکو ته په موټرسایکل باندې په موبایل به اډر واغشتو او بیا به کور ته خلکو له شراب رسول په دې ملزم. دغسې فقیر آباد تاڼې پولیس چې کوم دي هغې 3 غله نیولې دي. په دې کې یو هغه کس هم نیولې دی چې هغه د ډانس والا ګولۍ XTC چې ورته کوم وایي د ډانس والا ګولۍ هغه په ټلیفون باندې خلکو نه اډر وړي علي او بیا ماشوم لی ورکوي، ماشوم یې ورته بیا رسوي. نو پولیس دغه ملزمان نیولې دي، نه 350 ګولۍ چې کوم دي دا ترې ریکور کړي دي. دغسې د یکتوت تاڼې پولیس چې دي هغه که تاسو ته یاد وي نو 15 ورځې پهله ما یو رپورټ شیر کړی چې یاره یو زنانه خپل پلار سره په رنګ روډ باندې په موټرسایکل را روانه وه، دې نه رهزنانو مو پرس سنیچ کړی. نو پولیس دغه رهزن چې کوم دی دغه هم د پولیس مقابلې نه پس په زخمی حالت کې نیولې دی او د هغه زنانه پرس یې ترې ریکور کړی دی، موبایل هم ترې ریکور کړی دی، بل یو د غلا موبایل هم ترې ریکور کړی دی. بله یو ډېر افسوسناکه واقع چې کوم دغه د فقیر آباد تاڼې په حدود کې شوی دی. درګۍ نه یو هلک را تښتېدلی او د کور نه هغه دلته په د رنګ روډ باندې موجود و. یو کس ورته ویلي چې زه پولیس والی یم او راځه زه به تا هلته کمره کې ځای درکړم چې ته کور نه را تښتېدلې او زما د موبایلونو دوکان هم دی، هلته به دله کار هم درکړم، دغه کمره کې به اوسېږي، موبایل به هم درکړم. دا ماشوم وایي زه کمرې ته بوتلم، د ده عمر 15 سال دی او هلته بیا 2 کسانو چې کوم دی د سره جنسي زیاتې کړی دی.